صفائی نصف ایمان ہے. حدیث ته ملګرو وایي صفائی نیم ایمان دی. کله چې ملګرو دغه صفائی یو غیر دینه کوي چې هغه دپاره دا حدیث هم نه دی راغلی او بیا هم لګیا دی سوچ کوي چیرې دا صفائی کول غواړي دا ځای چې کوم دی نو دا ډېر زیات سقا دی. نو زه وایم دا یو ډېره د حیرانتیا خبره ده او دا هغه کس له شاباسي ورکول دي چې شاباس یو پتا دی. د لاهور قلندر ډیوډ ویسا د سیټ کې دا ویډیو وګورئ ملګرو په سټیډیم کې چې کومې بوتلې غورځېدلې دي نو لګیا دی هغه د مسلمانانو ډیوټي کوي. زمونږ دپاره حدیث راغلی چې صفائی نصف ایمان دی او لګیا دی هغه غیر دینه هغه کار کوي هغه بوتلې راغلې او ډسبین ته غورځوي. بیا ملګرو دا ځای چې کوم دی نو غالبا دا د هغه کسانو ځای دی کوم ځای کې چې کلاړیان ناست وي او د هغه کسانو په مخ باندې څپېړه ده کوم چې دغلته ناست و دا بوتلې غورځولې دي. نو ډیوډ ویزا یو ښه کرکټر دی او یو ښه انسان دی. تاسو به کتلی په ګراونډ کې نو دنیا ته ډېر ښکلی پیغام ورکو. ولې موږ د داسې قسم خبرو خیال نه ساتو؟ لکه زه به تاسو له یو مثال درکمه. اوس یو کس دی چکر له لاړ شي یو ځای کې ښکلی چمن دی پاک صفا بل ځای کې ډیران دی. نو دغه کسان څه وایي هلکه د چمن کې به کینو دا صفا هم دی ډېر زیاته مزه به وکړي په هغه ډیران کې نه کیني خو هم هغه چمن کې چې کینی او هغه کوم ځای کې خوراک وکړي نو هغه څیزونه په هغه ځای باندې پرېږدي. دا سوچ نه کوي چې یاره موږ د بار نه رالو موږ به دلته کېناستو د څه د وجې چې یاره دا ځای صفا دی ولې موږ ګند پرېږدو ولې موږ مرداري دلته کې پرېږدو. راشه دا مرداري داسې ځای ته چې کوم ځای کې د دې ځای وي هغه ځای ته ور واچوه. نو دا سیسټم به ما او تا ټیک کوو. څنګه چې ډیوډ ویزا دنیا ته یو پیغام ورکو چیرې صفائی کول پکار دي نو هغه ملکونه وګوره په ترقۍ باندې روان دي. نو ویلډن ډیوډ ویزا الله جل شانه دې درته د ایمان دغه خواږه در نصیب کي. تاسو ټول په اخلاص ووایئ چې آمین. ځکه داسې قسم خلک الله جل شانه بیا ډېر غټ کار اخلي چې کله هغه مسلمان شي. نو دا ویډیو را باندې ډېره زیاته ښه ولګېده په تاسو باندې که ښه لګېدلي نو دا ویډیو لازمي مخکې شیر کړئ او خپل ژوند داسې جوړ کړئ چیرې کله یو ځای کې ګند پروت وي نو زه به کوشش کوم چې هغه ځای نه هغه ګند راخلم او خپل ځای ته رسوم چې زما دا محله صفا وي زمونږ دا علاقه صفا وي زمونږ کلی صفا وي او دا خپل رواج جوړ کړئ د صفایۍ. ځکه ملګرو تاسو به بهر ملک کې کتلي یا به دلته به د پاکستان کې په ایرپورټ کې به تاسو کتلي خو بیا هم خلک پکې خپل خوی کوي داسې ځای کې ګند غورځوي چې و یاره بس دې سیټ ته به وورځو چې د چا پې نظر نه وي. د پېښور ایرپورټ ته موږ تلي وو دا چې کومې ګملې بهر پرتې ده ټولې د نسوارو ډکې وي. نو څومره د افسوس خبره ده چې موږ داسې قسم کار کوو موږ سوچ نه کوو چې هلکه زه دا کار کوم دا ټیک دی او که غلط دی. نو ډیوډ ویزا به زمونږ د مسلمانانو زمونږ د پاکستانیانو کوم چې دقلته ناست وو د دې په باره کې به هغه څه سوچ کوي څه پیغام به وړي هغه بهر ملک ته چې زه به په سټیډیم کې ګرځېدم او ما به بوتلې راغونډولې او ډسبین ته به مې ورچولې. نو الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي کوشش وکړئ چې خپل چاپېرچل صفا ساتئ کوم ځای کې ناسته پاسته کېږي هغه ځای صفا ساتئ. ویډیو لازمي مخکې شیر کړئ یو ډېر اهم پیغام دی زموږ دپاره. چېرته مې الله مخاد آباد او خوشحاله سات اخره کې اواز پاکستان زنده باد PSL زنده باد ډیوډ ویزا زنده باد تل دی وي آباد دی وي زموږ وطن پاکستان دی او مسلمان دی. الله پامان.